بس اهمه خبره دا چې ځینې کشران داسې دي چې هغوی ته دا پریډیګریټیبل یا شجره نسب دا چاته نه معلوم. د مشرانو نه اورېدلي چې زه حمزه خیل یم، خو که نور دی ته تپوس وکړو نو بالکل انپړه به یعنی د انپړو نه بدتر دی، دته هېڅ معلومات نه وي. نو ستاسو د ټولو دا څوک چې ناست یا پښتانه چې څونه دي یا یوسفزي دي ملیزي دي، نو د دو جد امجد چې و نو قیس عبدالرشید و ستاسو قیس عبدالرشید ستاسو جد امجدو او د پټان ټکی چې وته دی نو دا په کشتۍ کې چې مخې ته کم د ټولو نه مضبوط لرګی استعمالیږي او بیا نه خرابوي نو هغې ته پتان وایي. نو دا پتان ټکی د دې نه وتی دی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورله په دې تشبیه دې له ځکه ورکړې وه چې دا ډېر سخت هلک دی. ټیک شو. نو د قیس عبدالرشید بیا درې زامنو چې یو سربند یو غورغوشتو نوم به مو اورېدلی، یو بیټن و د بیټن قبیلې به تاسو اورېدلي چې په ډي خان کې دي، په بلوچستان کې دي، په ډېره غازي خان کې دي. غورغوشتو دا چې کوم په موټروی تاسو ځئ او د غورغوشتو انټرچینج راځي دا غورغوشتو دا درې زامنو. بیا تاسو چې یی نو ما هغوی بیا پاتې کړي دي، ما ستاسو دپاره دا بیا ځانله کړی دی دا معامله. ستاسو د سربنو د قیس عبدالرشید زوی د سربند زوی و خرشبون ټیک ده. د هغه زوی و کن، د کن زوی و شاخی خیل، د هغه بل زوی چې و نو من. نور ډیرو خو هغه د نورو قامونه دي، نو ما بیا په دې ځای پرېښوده، ما صرف تاسو دپاره شروع وکړه چې یاره دا نور قامونه دي زه ډډې ته کړم. نو دا په هغې دغه کې تاسو را روانې نو په شپږم نمبر ستاسو و من. د من نه پس یوسف بابا رالو، د یوسف بابا نور هم رونه خوا ما پرېښوده او د هغه یوسف نه دا یوسفزی شو، د یوسف نه یوسفزی شو. او بیا د یوسف بابا یا د یوسفزي 15 زامنو، اکو چې به ورته وي، اکو ملیو یا ملیزی چې ورته وي، موساو عیساو او اولو. ټیک ده. بیا ما دا نور پرېښوده د چې نور کم قبیل دی د تاسو چې نور پښتانه یادو هغه مې پرېښوده او د اکو بابا د زوی نه ما خواجو راواغېستو چې کم د ستاسو نیکه بابا و، زما نیکه بابا و. د خواجو نه پس په 10 نمبر بیا ملیو یا ملیزی و. اولم ملیو بیا دا بیا ملی دی، دا هغه ملی نه دی، دا په نوسو کې راځي بل ملی دی. او بیا د دې ملی بابا چې دی نو بیا 15 زامنو، سلطان خیلو، پاینده خیلو، نصرالدین خیلو، نوره خیلو او شیخ خیلو. دا څلور ما بیا پرېښوده او صرف سلطان خیل مې ته راواغېستو چې تاسو ته پته وي. نو د هغه بیا 2 زامنو بابوکر خیل او دلخه خیل. بابوکر خیل بیا ما پرېښودو ولې چې نور خام ته خبره تله نو ما چې تاسو دپاره اساني د دې هلکانو دپاره وي زده کولی شي نو چې دا زده کړي. د دلخه خیل بیا 2 زامنو، یو عباس خیلو یو الیاس خیلو. نو د عباس خیل بیا 2 زامنو، یو شیخ خیلو یو حسین خیلو. اوس زمونږ له ډېرو مشرانو نه ما تپوس وکړو نو حسین خیل ورته پته چې زه حسین خیل یم، خو زه ورته بیا وایم چې بابا ستا جد امجد څوک و یا په دې منځ کې چې تپوس وکړم نو هلته هېڅ معلومات نه وي. نو دا حسین خیل کې بیا تاسو حمزه خیل یې په څوم نمبر یې؟ په 15 نمبر یې. په 15 که څوک ریکارډینګ کوئ چې درته پته قیس عبدالرشیدو، غورغوش بیټن او سربنو. د سربن نه بیا خرشبونو، د خرشبون نه کندو، د کن نه شاخی خیلو، د شاخی خیل نه مندو، د من نه یوسفو یا یوسفزیو او د هغه بیا 15 زامنو، اکو ملی موسی عیسی اورلا. بیا اکو ما راواغېسته، د هغه زوی و خواجو په 9 نمبر، د خواجو زوی و په 10 نمبر ملی یا ملیزی. په 10 کې رالو بیا 11 سلطان خیل، پاینده خیل، نصرالدین خیل، نوره خیل، شیخ خیل. په سلطان خیل کې بیا تاسو یې دلخه خیل، بابوکر خیل. په دلخه خیل کې بیا یې عباس خیل، الیاس خیل. په هغې کې بیا یې عباس خیل. په عباس خیلو کې بیا 2 زامنو، شیخ خیل، حسین خیل. او په حسین خیلو کې بیا تاسو حسین خیل یې او په هغې کې حمزه خیل. دا ستاسو قوم دی او چې کله یې غواړئ بک دا دی د دې نه اتھینټک بک ما نه دی کړی. ها داسې ده چې زمونږ د دیر یو څو کسانو کوشش کړی دی، خو د دې سټیج نه ویم نو بد دی نه ګڼي. هغوی د دې کتاب نه نقل کړی، کتاب لیکلی شوی دی، زه یې نوم نه علم
دوه درې کتابونه خلکو لیکلي دي او لاندې ورته خپل نوم لیکلی دی هغه د دې ورباټم دی او د دې ایز اټ ایز کاپي ده څنګه چې دا ده خو ده دا نوم خړ کړی دی د پیرنګي ده او نوم یې ورته خپل لیکلی دی ټیک ده